تل دنشتا وسیدل پدی دنیا نو او عبس مکڑا گرز دل پدی دنیا نو عاقبت دی لسمہ سپارہ سورہ توبہ 81 نمبر آیت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم فليضحكوا قليلا بس ودي خاندي دوی لگ وليبكوا كثيرا او جانبا ډیر زیات جزاء بما كانوا يكسبون دا بدل د هغه ساکم چې دوی کړی دي فإن رجعك الله بس اے نبی کچری واپس راوسته تا الى طائفة منهم د دې منافقینو نا د دوی ډلو ته فاستأذنوک او دوی بل ځل اجازه وغواړي للخروج د جهاد د پارا د وتلو فقل ورته وایا لن تخرجوا معي ابدا تاسو هرگز زما سره موزه جهاد تا ولن تقاتلوا معي عدوا او نه زما سره د دشمن خلاف جنگيږئ انکم رضیتم بالقعود بشک تاسو راضی شوی پناسته باندې اول مره باول ځل فقعدوا مع الخالفین بس تاسو درستو پاتې شوی خلکو سره کینئ ولا تصلي على احد منهم او اے نبی جی تاسو مزمکوي على احد منهم په هیڅ د هیڅ یو منافق مات ابدا چې هر کله مړ شي ولا تقم على قبره او مو درېږي د دوی په قبر باندې جنازه تا انهم كفروا بالله ورسوله بشک دوی انکار کړی دی د الله او د الله د رسول وماتو او دو په داسې حالت کې مړ دي وهم فاسقون چې دوی نافرمانو فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا شان نزول د دې آیاتونو خاص دی چې دا آیاتونه نازل شوي دي د غزوه تبوک په موقع باندې د منافقینو مبارک او حکم عام دی عام روټین کې هم انسانانو له پکار دی چې دوی خندا کمه کوي او جړه سیوا کوي او څنګه به وسړی خندا کوي چې د مخې د مرګ پروت یو داسې سفر پروت دی چې د هغه سفر نه دی ناشنا دی دته د لارې پته نشتا کم خلک چې د سره میلاویږي دا خلکو پته وته نشتا کم سوال جواب تکیږي په سوال جواب کې د کامیابی پته وته نشتا کم ځکه چې د ټکانه جوړیږي دا ټکانه پته وته نشتا په کم پل باندې بتیریږي دا پل د تیرېدو د سختۍ تکلیف پته وته نشتا دې په یاد باندې لګیا بیا خان او د منافقینو د باردانی چې دوی په دنیا کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پاتې شو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پاتې شو او چې کله پاتې شو نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د مسلمانانو په خنداګانی کولې نو الله رب العزت فرمایي فليضحكوا قليلا زه ټیک د دنیا په ژوند کې لږ وخاندي لیکن وليبكوا كثيرا په آخرت کې بیا ډېر ځي په آخرت کې بیا ډېر جاړي څومره بجاړي انس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه خپل باندې واوریدا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې جهنميان بابا جهنم کې جاړي جهنميان بابا په جهنم کې جاړي او حتی تر دې چې دا کومه اوخ کې دي دا اوخ کې به ختم شي د اوخ کو نه بعد د دستر ګنې شروع شي او د دې اینو نه بعد زوی شروع شي او حتی تر دې
چې انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مبارک خلینا واوریدا چې نبی علیه السلام فرمایل چې دوی دا اوخ کو د بیتو د زګونه با د خندقونه جوړ شي کندي به جوړ شي دونه زخمونه به جوړ شي. او عبد الله ابن قیس رضی الله تعالی عنہ صحابي دی هغه فرمایي چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو اوریدا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې د قیامت په ورځ باندې با جهنميان دومره جاړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کچري کشته پکې څوک چلول غواړي نو کشته به پکې و چلیږي دومره جړه به دومره وخت کې بتوي نو دا غلوي خسارې نه دا غلوي ورځ دا نقصان نه دا غیره د بچ کېدو د بارا په دې دنیا کې خپل خندا کنټرول کول او د الله د رضا د بارا د جړه د بارا اوقات وستل. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای یو سړی له جړه ورځي دی وجاړي خپل ګناهونو دی وجاړي او که یو سړی له جړه نه ورځي نو دی د جړه شکل اختیار ځکه چې د دې جړه دومره فضیلت راغلي دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې یو بندا مؤمن کله دی وجاړي د الله د یرینا او د سترګینا د مچ د سر برابر یا د میګي د سر برابر یو اوخ کتوي شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا یو اوخ کتو یول دا دومره قیمتي دا چې دا به د جهنم ور به باندې حرام کی نو که چاله جړه نه ورځي دې د جړه شکل اختیار کی تر رورو دی پریکټس کوي بیا بدل جړه هم ورځي او جړه چې انسان نه ورځي دا د جړه د سختیا د وجنه نه ورځي جړه سخت شوی او جړه سختيږي د دنیا د محبت د وجنه او د ګناهونو د وجنه. د جهنم دومره आवाज دی حدیث شریف کې راځي چې د دې جهنم دومره غړمبای به د قیامت پر ورځ باندې دومره hebat به چې کله دا جهنم راوستلی شي فرشتي راکاږي زنجیرونه به ودا چولي چې کله دا جهنم راوستلی شي نو دی به دومره غړمباري دومره आवाज به چې د دې आवाज د وجینا دا خلک به وای چې د دې سیس نه د دومره امان شي بس د دې جهنم نه د دې आवाज څونه خطرناک دی دومره ور به چې دا ور به لمبي وي او داسې لمبي به وي چې انسان به دې تصور نشي کولای چې داسې ور هم چې په دنیا کې نه دی لیدل داسې ور به. نو حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمای چې دومره غړمباري به کوئی جبرائیل امین علیه السلام په دغه ورځ باندې یو لوخه بوسره او په دغه لوخي کې با وبي نو حضرت جبرائیل امین علیه السلام با دغه لوخي د دې وبونه په دې جهنم په دې ور باندې داسې پلوکی داسې وبو به ورواچ نو د جهنم د ور د تپش به کم شي د تپش به کم شي د غړمباري به کم شي. نبی علیہ السلام په تاسو کې چې دا سری دا سوچ تا ورواچول نو جبرائیل امین علیہ السلام وو فرمایي چې دا ستاسو د امت د ګناګارانو هغه اوخ کړي چې هغه په خپل ګناهونو جوړلې دي دا اوخ کو دونه پاور دی دونه طاقت دی چې جهنم ور نن مړګي نو دی اوخ کو قدر دی اوخ کو قدر کو مخکې دی نه چې موږ مرګ راشي ځکه چې کله بیا د مرګ وخت راشي نو بیا د انسان ایمان نه قبليږي بیا د توبه نه قبليږي دغه وخت نه راتونه مخکې وسټه مرضی اچھا ده بدلش چې پته نشته سونو غټ رسته پته نشته چې سر سټم به مرګ راځي او بالکل بے فکر یم یو را انسان چې کله د شپې ود کیږي نه او خاص طور په ګناګار مسلمانان ولکه ته په کوم امید باندې ود کیږي ته خو په خپل باندې دا دعا وای اللهم باسمک اموت واحیا اے الله ستا په نوم باندې مرم او ستا په نوم برا ژوند کیږم نو ته مرې او دومره زلوري چې د الله رب العزت په نافرمانی کې ود کېږي چې په وند کې انصاف ته یار ماستر مزدنه دې کړه ود کېږي ګناهونه وکي او دغه نه بعد ود کېږي یقینا چې ته بڑا باندې ډېر سخت ډېر ریسکی ټول نه ریسکی انسان هغه دی چې دې بغیر توبې نه د انسان ودشي هغه ریسکی دونه ریس نه دی راستل پکار د مرګ څه پته نه دی. الله رب العزت فرمای فلیضحکوا قلیلا خندا لګ کوي وليبكوا كثيرا جړه ډېر کوي مون خنداګان ډېر کړی دی او جړه نشته
دیو جنا پکار دادا چې انسان د دعا پریکټس شروع کی ضروری نه سړی د دنیا وغواړي د خپل ګناهونو معافي ته وغواړي الله نه هیڅ پته نه لګي رب رحیم کریم ذات ته توبه ته په انتظار ناشته چې زماده بندا د بکل راځي او توبه وباسي او دومره رحیم کریم ذات ته چې حدیث قدسی دی الله رب العزت فرمایي یا ابن آدم اے آدم بچیا لو بلغت ذنوبك عنان السماء کچری ته دومره ګناهونه وکي چې ستاسو ګناهونه د اسمان کینارو ته ورسي ثم استغفرتني بیا ته ما ته وی الله ما معاف کې ستانه مغفرت طلب کوم نو الله رب العزت فرمایي غفرت لك ټول ګناهونه بدل معاف کوم ولا ابالي او څوک زمانه ته پوسو نشي کولای خبر پروا مې نشته چې څوک ته پوسو کې ولې دې معاف د خدونه ګناهونه کړی الله رب العزت فرمایي خیر دې ګناهونه دې کړی قراشه توبه وباس او الله رب العزت دومره زیات د دې انسان د توبې انتظار کوي چې کله به دا انسان توبه وباسي او ماته برش نو توبې عادت اپناو نو الله رب العزت فرمایي چې دا منافقین بس خبره باندې خوشاله دي دوی ته کومې څه خوشالي ده دوی په نافرمانی کې وخت یې او دوی مرګ راتلل او بیا د جهنم د دوی لپاره تیار ناشته نو جزاء بما كانوا يكسبون دا دوی په خپل باندې کسب کړی دی دا جهنم په خپل باندې څه کړی دی ګټلې دی